بسم الله الرحمن الرحيم. قال قدري ولا فرمائي وما نقصت الجارية بالولادة في الضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد وسقط الضمان عن الغاصب. تاسو ما تبرو ګورئ لګا یو سړي وینځه غصب کړی دا د غاصب پلاس کې وینځه و بچی راوړو او د بچی راوړلو په وجه د وینځي قیمت وغورځېدلو. دا کم بچی دی کچری دی قیمت واپس برابرولې شو نو همدا به جبیره شي. مخکې د وینځي قیمت بالفرض و تقدیر 1000 روپۍ و چې بچی راوړلو 700 روپۍ ته راوغورځېدلو قیمت او دا بچی ځان له 300 روپو دی 400 دی واپس ریټ برابرۍ کوي هم په دې طریقه به جبیره وکړي. وما نقصت الجاریه آغا چې کم کی جاریه بالولادت په ولادت باندې کم قیمت فی ضمان الغاصب دا به د غاصب او دا وینځه په زمان د غاصب کی او د سیوشي وس فإن كان في قيمة الغاصب في قيمة الولد کچریو په قیمت د بچی کی وفا به بدد دغه نقصان جبرن نقصان او جبره بچی نقصان معنا پورا بچی نقصان بالولد باندې وسقط الضمان عن الغاصب او غاصب نه زمان ختم شي. تاسو لک برو ګوره امام زفر امام شافعی رحمه الله فرمایي بچی باندې بد وینځي هغه زمان هغه نقصان نه پوره کوو ځکه بچی د وینځه د چا ده د مقصود منه ده بچی به د چای مقصود منه به نو دا خو تاوان کړي غاصب او دغه پوره کوي د مقصود منه د مال نه بچی خو دغه د مال نه پوره کوي نه رسي اصل خدای د چې چا تاوان کړي نقصان کړي دغه د مال نه دی پوره شي. وقال امام زفر امام شافعی رحمه الله فرمایي لا ينجبر النقصان پوره کیږي بنه نقصان بالولد باندې وجداد لان الولد ولد چې ملکه ملک د مالک دی فلا يصلح ولد صلاحیت نه لري جابرن چې جابر جوړ شي لملک د مالک ملتا کما فی ولد الضبیه لکبر وګورئ مکه مسله د محکم کړي وا هغه ضبیه چې د اوسی هرن هغه د حرم نه بار کړله به دغه په قبضه کې بچی راوړو او به دا اوسې مړ شوله نو په دې بچی کار نه کیږي چې دا بسل ته پریدي او دا هغې د باره جبیره شي نه د مور تاوان به ورکوي نه رسوي د هغې کوم زمان دی کوم جنایت کیسه لازمیږي به ورکوي خلي کما فی ولد الضبیة وکما اذا هلک الولد بل مثال اکبر وګورئ د امام زفر امام شافعی رحمه الله دلایل بیانوي. یو خوش دویم کدا بچی له مالک تنی ورکړی او بچی مړ شي نو به جبیره جوړیږي بچی به نه جوړیږي. دې هم موږ آسان جواب کوو وایي چې جبیره موږ له جوړو چې ورغوي کې کنه دلته غوښنه نه ورکړي. بهرحال وکما اذا هلك الولد کله چې ولد ولشي قبل رد لا مالک تنی ورکړی دوا دریم او ماتت الام وبالولد وفاء دا دریم شلو بلکې دا دویم نه دی مور مړه شي او کوم بچی پاتې کنه دا دریم دی هم مستقل جوړ کړي دا وینځه مړه شو او بچی پاتې دی او د بچی قیمت د وینځي عمر قیمت دی او بچی وته ورکو نو احناف وایي تاسو مرا سره منئ چې مور تاوان به تیو سمري او دغه شان په ولد کې وفای درې څلورم وصار كما اذا جز سوف شات غيره او قطع قوائم شجر غيره او خسا ابد غيره یو سړی دی د چا د ګړي بزي وړي کټکی نو توان براله کا وړي کې ورکیم بنه بوره کیږي یا د چا د ونی څنګه کټکی یا د چا غلامي خسی کی یا یو کس د چا غلام دی غلام غیر اونی ولغت یو تعلیم ورکولو دی یو کار مثلا ټیزری ته خوندل یا بل څه دغه په وجه هغه کمزور شو دا غلام قیمت را ورزیدلو یو طرف ته خو تاسو ماته لږ متوجه شي اول صورت سی ویلو یو طرف ته رګډی نه وړي کټ کړل بل لږ سپکم کړل پیدا ور کړل دا شان ونه نه څنګه کټ کړل ونه وسخو شي
دغه شان د غلامي خسی کو تکړه بشي دغه شان ورپسې الټه تعلیم متور کو نو کې کوم نقصان پکې راغلی دی کنه نو هغه وی خبر حال هغه وی چې نقصان اگر چې پیدا مو ته ملاو شه هغه جبیره نه جوړیږي بلکې سبا ورکې تاوان به ورکې غاصب كما اذا جز صوف شات غيره او قطع قوائم شجر غيره او خسا ابد غيره اي خسيكو غلام د غير او علمه يو تعليم ورکو الحرفه هذا يو فن فاضناه التعليم دي غلام لرا کمزور اکللو تعلیم ولنا ان سبب الزياده والنقصان واحد مثل اکبر وګوري مونږ وایو کنه چې دلته سبب د زیادت او د نقصان یو دی یو غصب دی د وینځي زیادت په وینځ کې را لې بچي شوی دی نقصان په وینځ کې را لې قیمت راو ورزيدلو او دغه شان صورت کې چې یو سبب کې زیادت هم وي نقصان هم وي په زیادت باندې نقصان پوره کیږي ادا قاعده ده لکه ګورئ دا ان سبب الزياده چې د نقصان چې واحد یو دی او الولاده او العلوق يا بلار بيدل على معروفه خبر معروفه ده وعند ذلك او بدغه شان صورت کې چې دوړې وي لا يعد نقصانا دا نقصان د سره شمال کیږي نه فلا يجب زمانا زمان نه واجبي وصار كما اذا غصب جاريه سمينه فهزلت ثم سمنت او سقطت لګبر وګوري یو سړي وینځه پټکړل نو وینځه د سره وا نری شول به ته پیړه شول چې نری شول قیمت کې نقصان را لیکنه چې واپس پیړه شول قیمت یې واپس پوره کو نرسې به یي وینځه د سره وا د مخ کې داړي چې دي کنه دا تی وتلې د نقصان پکې را لیکنه قیمت کې غصب بدا نقصان ټکای کنه خدا داړي واپس وشولې هم د غازی په ملک وشولې نو اوس په ذاتی پیسې شته وګوره وصار كما اذا غصب جاريه یو سره پټ کی جاریه سمینه پیړه فحزلت ناغا کمزوري شي ثم سمنت وبس پیړه شي او سقطت الګه حزلت دي کېږي حزلت دي لګي حزلت دې کنه کسره سره فحزلت سمیا باب ثم سمنت وبس پیړه شي او سقطت یادا چې او غرزي کې د وینځ سنیتها دغه مخکینی غهونه ثم نبتت دوباره راوخیږي او قطع يد المقتص پیږي کنه موږ دغه جوابونه کوو یا د سیمشي یو سره دی غلامي د چانه غصب کړي د غلام لاس کټ شي لاس چا چې ولا کټ کړي دغه ارش والی مطلب د لاس الفرض 500 روپۍ دی واخیستل اوس چې کله مالک ته غلام سپاري ورش ورسو سپاري نور زمان به نه راځي کله یو نقصان جبیره جوړي دغه شان موږ په مسله کې به بچیم څه جوړيږي جبیره جوړيږي خدي او قطع يد المغصوب یا کټ شي لاس د مغصوب غلام فی یدی د غاصب په قبضه کې کټ شي واخذ او به د غاصب ولی ارشاد غی دیت واخلي او اداها مال عبد غلام ته چې مالک ته چې کله غلام ورکی د قیمت د ارشم ورکی نو يحتسب عن نقصان القطعي حساب ولې بشي د نقصان د قطعینا ټول دلایل چې د انا په لپاره پوه شوي کنه اوس دا غو جوابونه کوي یو صورت څه ویل د ولد د ذبی موږ وایو شمول خدا سره منونه چې ذبی اوسې بچی راوړو هغه د جبیره نشي بچی جبیره جوړیږي اڅه جوړیږي اول خدا وایو وولد ذبیه ممنون وکذا اذا ماتت الام او دغه شان په بل صورت کې مور مړ شوله او بچي پاتې او بچي ورکړو بچي قیمت د مول پورا کولو هغه کې مونږ وایو هغه کې چې جبیره جوړیږي نه الله من خلاف دلیل جوړیدل چې موږ راي پای کې ستاب شامل دي موږ زړه په څړه راي دي کې ما شامل او تخریج ثاني لږ برو غوري دیم تخریج چې سیدا ولد د بي کې د بچي جبیره نه جوړیږي څنګه چې تاسو وایي دا شان موږ وایو په دغه وجه وسوره هغه دا چې ان الولاده ليست بسبب لموت الام لك برور بي ولادت دا سبب د مور د مرګ نه دي عام طور ولادت باندې مور نمري پچا باندې من قصه بچا کې وا چې سبب د زیادت او سبب د نقصان یو وي دې کې نه دي سبب د زیادت ولادت دي او سبب د نقصان بل څه وجه دا غي باندې مړه ده ولادت باندې هو ته نمري نو الته چې بچي نه کافي کیږي کنه څه ده
ذنبي وغیره د پاره نه کافي کیږي او ورپسې مسله کې بچي د مور د پاره نه کافي کیږي نو وجه دا د چې اسباب څه دي بدل دي وګورئ تاسو خبره پوه شئ کنه سبب د زیادت او سبب د نقصان چې یو وي نو جبیره به جوړیږي دلته یو نه دی نو دا زبردست قاعده ده ان الولاده ليست بسبب دا سبب نه دی لموت الام د پاره اذ الولاده لا تفضي اليه غالبا موت ته نه مفضي کیږي او بخلاف ما اذا مات الولد قبل رد دا دلیل ویلو کې خلمي چې لا بچي نه ورکړې د غاصب بلاس کې بچي مړ شي جبیره نه جوړیږي نو موږ ویل چې بیره خو نه جوړیږي چې ورخويږي کنه نو یا لانه لابد من رد اصلي ګور موږ وایو کدا مور نه موجود وي مور به ورکولې کړو نو چې مړه ده اوس به بچي ورکوي نو څنګه چې په اصل ورکول کې زمان ختمېدلو نو د دې دا کوم چې موږ خلیفہ جوړو بچي دی ورکول به زمان ختمېږي چې نه ورکړل دا خو نه دی ورکړل بس زمان به ختم شي لانه لابد من رد اصلي ځکه ضروري چې اصل و بس کې اصل کې دا قاعده و د برات د بار فقدا لابد من رد خلفي خلیفہ کې ضروري دی چې اور هوږي کنه ضروري ده به کې واپس کول د بچي او باقي دای مثال ویلو چې غلام څوک خسي کی دسه ده کنه ناغي جواب کوي ولا يعد شيء لا يعد زياده اکبر وګوري هغه دا ویلو تاسو من د احناف په خلاف دلیل کی چې یو طرف ته چې غلام صحیح کی زیادت هم بکراله بل طرف ته نقصان بکې وکړلو حالان کې دلته زیادت سبب زیادت چې جبیره د نقصان نه جوړي دلیل خو دا یو کنه نو وی په غلام صحیح کول کې زیادت د کوم طرف راغلی یو زیادت نه شي صرف څه راغلی نقصان دی صرف نقصان دی نه جبیره نشته چې نشته ځکه تاوان ورته والخساج ده لا يعد زيادة دا شريعت کی زیادت نشمارل شي لانه غرض بعض الفسقه دا خو غرض دی د بعض فاسقه او خلقو یعنی هغه مقصود فاسق خلق څه کوي الک چره الک غلام دا به خسیکو او به ورسره بدکاری کوله دا غلامو کار دی برحال ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك او دا ورپسې کوم مسائل شمارلی دا بوټه کټ کول او پلان کې ویل ته سبب یو نه دی موږ څه وایو چې سبب د زیادت او د نقصان څه یو وي درازه والله او اتحاد نشته په سبب کې فيما وراء ذلك دین له مسائل کې من المسائل کې مسائل بیان کړیو وجه لان سبب النقصان القطع سبب د نقصان څنګه کټ کړی وي والجز او دغه شان وړي کټ کړی و او سبب ته زیادت النمو اخبل شو لکه اصل کې دغه اعتراض دا کومه پوره نه ویل تاسو ماته لږ متوجه شئ یو طرف ته د ونې نه څنګه کټ کړی کنه څنګه ورسره دي دا ونه په ځغټ شو نو تاسو احناف منئ چې کوونه واپس غټم شو کنه سیټ شو توجه دي نو دا څنګه کې استعمال کړي د دې توان به ورکړي تاسو نه پوهی دې څنګه څه ورکړي توان به ورکړي دا واپس غټېدل جبیره نه ګڼي نو موږ ته وایو ته جبیره ځکه نه ګڼو دا واپس غټېدل یاد دې ګړي دا وړې روچتېدل جبیره ځکه نه ګڼو چې اسباب بدل دي زیادت اسباب داونه شنو ما د خپل او د نقصان سره به څوک د کټ کولو سبب یو نه دی او سبب د زیادت خنمو ده او سبب د نقصان تعلیم او تعلیم ورکول هغه خراب کو او سبب د زیادت سبب او زیادت سبب هو الفهم هغه کی فهم او تعلیم زده کول یو طرف د غلام خراب کو کنه او بل طرف ته غلام کی زیادت رااله چې تعلیم حاصل کو خدا زیادت جبیره نه جوړیږي د نقصان ولې څه سبب بدل دي یو تعلیم او بل فهم قال امام محمد فرمایي ومن غصب جاریه فزنا بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يزمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان له في الحرة هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يزمن في الأمة أيضا لما تبرر قرد توجه يوسلي بين زبطة كلا غصب يكلا بيور سر زنا وكلا دوتي كيشو دريم أغبلار بشولا سلورم وتوابس يكلا حامله وابس كلا پنځم د مالک په قبضه کې د قبچه زیګول استعمال شو امام زوی په دمانه په غاصب زمان نشته دی زمان په ما
زمان بشته دی زمان څه شته دی او کدا کاری د حرې څه کړی حرې غصب کړي وتی کړي حاملې جوړه کړي به بس پریخي او به بچی راوړلو په وجه مړ شي هلته به تاوان نشته او د صاحبانو په نظمانه په دوړو کې تاوان نشته یو پیر مالک ته واپس کړل کنه او بچی راوړلو په وجه مړ شو لکه آزاد او هغه وینځه و بهر حال زمان په غاصب باندې نشته ګورې ده ومن غصب جاریه تنسب چې غصب کی جاریه فزنا بها دبل لو بور سره وکي فحبلت ببلار بشي ثم رد به واپس کی مالک تا وما تدفي نفاس او به نفاس کې مړ شي پلنګیز لنګیدو کې مړ شي لنګیدو ما یادوي کا نفاس ما بچي راوړل بوجم وای ترڅو چې نفاس قائم مړ شي خبره لګام کېږي ترڅو چې نفاس قائم او د مالک په قبضه کې مړ شي یزمنو زامین به جوړیږي قیمت دغه د قیمت یوم خدای و خبره می پریخي وا زمان چې ورکی مالک ته د کومې ورځې به ورکی کوم ورځ باندې چې حامله جوړه شوی و د ورځې اوس کوم زمان کم زیات یو پرېدا ورځ کې څومره قیمت ولا ضمان عليه في الحرك بزمان نشتري هذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمى لا يزمن في الامه ايضا اماكن توا نشتا لهما تاسو اکبر وګورئ دا دلیل زاله وینځي ته غصب کړي وا او وینځي واپس کړي دا ورته نو چې کله مالک ته شی واپس شي د غاصب نه توان ختم شي کنه خو توان ختم شو به ګروس څومري خپل کاری دی وای ان الرد وبس چې وقت صح شوی وا والهلاك بعده دا غنه پس هلاکت چره به سبب د یو سبب وجمانی دی حدث فی ید المالک مالک پلاس کی قبضه کې او سبب را لمړ شولا سبب څه دی اول ولادت نو چې سبب د هلاکت د مالک په ملک کې موجود شي قبضه کې موجود شي غیر امر د غاصب نه توان وری وای فلا يضمن الغاصب كما اذا حمد دې برسي مثال وی لکه یو سره وینځ غصب او تبه شي مالک ته واپس کی او به د مالک سه امړ شي امام سبتوي تم منی توان په نشته سب قبضه کې مړ شو في يد الغاصب لکه تبه شي بلا غاصب کې او به واپس کی په هلاکت مړ شي ای بل مثال واورا ای یو سره او زنت فی یده ثم ردها توجه صاحبانو دلایل دي کا وینځ سره زنا وکي به مالک سره او یو سره د وینځ سره د وینځ په رضا زنا وکي نبی د سې چې دی وینځ ته سزا ملاويږي کوړی 50 کوړی په دې کوړو مړ شي نو صاحبین وی امام صاحب تدې کوم توان په غزانی باندې د قیمت نشته دي او زنت یا زنا وکي فی یده بلاس د ما خبر الټه ویلی ولکه به کې صورت به صحیح بیان نکوم وینځه غصب کړله توجه به د غاصب په قبضه کې وو چیرته چا زنا وکړه وینځي به غاصب مالک ته واپس کړه نو زنا حد په جاری کېدل په دې کې مړ شواله نو توان به د غاصب نه ناخستل شي وګوره او زنت فی یده ثم رد فجلدت نو به کوړی وهل شولا نو فهلكت منه الذين مړ شولا دای بل دلیل شو ورپسې وكمن اشترى جاريه قد حبلت في يد البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع للبائع بالاتفاق بسال لك بل وګورئ بل مثال دا دی یو سړي وینځ واخیستله او هغه د بایع په قبضه کې بلار بشوي و مشتری ته بلار به ورکړه چې بچی راوړلو مړ شو لیسته نو مشتری په قبضه کې مړ شو مشتری په خپل پیسې واپس کوي اخري بیتي هیڅ واپس کوله لکه آسان مثالی وای ما په عبدالرحمن باندې غوا خرڅ کړل بلار با ما سره بلار بشوي و خلک بلار به غالي د چې کور د بوتل لنګېدو کې استمړه شو اوس به دا ماته وایي چې سبب د مرخو ستا په ملک موجود شوی او چې هغه حمل لهذا توان یې راکوه اخیستی شي د صاحبینو یې دقه شان صورت دی متن مسله کې ګورئ دا وكمان اشترى جاریه یو سړی واخلي وینځه قد حملت چې هغه بلار به فی ید البایع د بایع په قبضه کې و حامله جوړه شوې و فولدت بچی راوړي مشتری سره و ماته د مړ شي ثم ردها وماتت في نفاسها دغه دغه او مړ شي په نفاس کې بچی راوړل باندې پرې د ما بچی راوړل بچا کې مړ شي
نفاس کې کا اصل مسله ده غدا لا يرجو مشتري وبس نشي کوله ببای باندې بل اتفاق په سامان سره کا سامان دي نشي وبس کوله ولو انه غصبها ومن عقد فيها لما متوجه شي د امام سیب دلیل د نفس مسله خو یاد ده یسری بن زوت غصب کړي و به سره زنا کړي و به حامله جوړه شوی و به مالک ته واپس کړي و مالک سره و چې بچی راوړو نفاس کې مړ شوله نو امام سیب التاوان بترنه علي وجه څه ده وې د چې کله دا وینځ غصب کوله دغه وخت کې په یو صفت وا هغه دا چې نو حامله به چې ور واپس کوله دا وخت کې په بل صفت وا هغه دا چې حامله وا نو څنګه چې واپسی واجب وا په غاصب باندې هغه شان واپسی نه ده کړی قانون خدا دې چې څنګه د غصب شی غصب کړي په صفاتو باندې به واپس کې نو غصب کړي چې یو صفاتو باندې وغیرہ حامله واپس کولای شي بل صفات وګورئ ولو د امام سید بر دلیل لري انه دا غاصب چې غصبها تامین زی غصب کړي ومن عقد فيها سبب التلف حال لا چې منعقد شوی نو باغی کې سبب د تلف حامله نه وا ورد واپس ور دا وینځه حال لا چې وفيها ذلك دا پکیو دا شی پکیو زمانه عمل یو فلم يوجد رد ولند دا د چرد موجود نشو على الوجه الذي باغه طریقه باندې اخذو په کومه طریقه چې غاصب اخیسته او باغه طریقه رد ونکو نو فلم يصح رد لند دار چې دار ټیک نشو وصار كما اذا جنت في يد الغاصب جنايه فقتلت بها في يد المالك لکبر وګور امام سوي مثال شو یو سره وینځ غصب کی به د غاصب په قبضه کې څه جنایت وکي به مالک ته واپس کی او باغه جنایت کې به مړ شي د مالک په قبضه کې مړ شي دوان به تیری دلته جنایت دی ور حامله جوړه شوی ده د غاصب پلاس کې نو مالک پلاس کې کبه مړ شو توان به تیری بدل لګي پوه شو کنه وصار كما اذا جنت کله چې دا وینځ جنایت وکي پلاس د غاصب کې جنایت ان څه جنایت فقتلت بقتل شي بها هم دغه جنایت په وجه په يد المالک کې غدل شي او بل صورت دا چې کله مدن وي او که خطان وي لکبر وګورئ دا د مدن خبره وا کله کله یو سړی وینځه مثلا یو سړی وینځه غصب کړل او هغه د سې جنایت وکړلو چې باغې با هغه خطان څه جنایت وکړلو خطان جنایت کې خو به قیمت لازمي څه لازمي دیت لازمي کړه دغه صورت کې غلام کړی نو مولا بیا دغه زمان ډکې ایا به د غلام پکې ور کوي وینځي کړی زمان به ډکې یا به کې دا وینځ ور کوي امام سوي تاسو ګورئ دی جنایت څخه خطأن جنایت کړي او پیسې راغلي وي نو مالک ته واپس کړل نو مالک له کسان ورنه به راکوا پیسې یا وینځ نو هغه له وینځ ورکړل د دې صورت کې غاصب نه ولا د وینځ تاوان اخلستا په وجه باندې وین زمانه لاړه یعنی وینځ تا سره ودا جنایت کړي اوس باندې وینځ لاړه قیمت راکوا د قشان مبتن مسله کې تي زمان اخلي ګورئ او دفعت یا دا وینځ ورکړل شي بها په دغه جنایت کې بیان كانت اغدا چې دا جنایت خطا نو په دې ټول سندونه کې بایر جو مالک برجو کې بغاصب باندې بكل القيمه ټول قیمت کذا هذا ندق شان متن مسله کې حامله جوړ کړی دا او به واپس کړی دا به نفاس کومله د توان متي علي بخلاف الحره حره کې کستاسو زین کې متن کې ویل چې توان نشته وجه څه ده لانها لا تضمن بالغصب وجداره الرب كسو غصب کی دغه زمان نشرغه غصب ټیک نه دی نو چې نه دی ټیک لانها ورچله د سره زمين نه جوړی کی غصب دی ليبقى او بیت دا وی چې لکه غصب کړي یو شان واپس کړل هغه شان نو لیاذ توان پراله دا کسی باغ شي کیږي چې د غصب متحقق کیږي کنه پتن لګي به شوي کنه لکه وینځ کې ویلو چې وای تا یو شان غصب کړی و او واجب و چې هغه شان دی واپس کړی وي تا هغه شان نه دی واپس کړی توان در باندې رااله دلته دا نه چلیږي وروره بخلاف الحره لانها لا تضمن في الغصب تضمن هو ذيك زمان غصب سرین نه ليبقى زمان الغصب چې به زمان د غصب باقی پاتې شي بعد فساد رد کله چې غلط رد شي کله صحیح رد نه شي صحیح وبس نه شي نو زمان به پاتې دلته دا قصې نه چلیږي او په فصل الشراء دغه جواب کوي اوین زه خسته وکنه
حامله وینځ درس چې مثال ما ویلو او د مشتری په قبضه کې بچی راوړی او به نفاس کې وینځ وفات شو راته سمن به د باینه واپس کینه نه ویلو کنه وجه دا د تسلیق بل وګوري د بای په مسله کې حامله وینځ خرڅ کړي په مشتری باندې وای حامله خرڅ کړي په مشتری باندې هم د قشنغه د ورکول نو ابتداء واجبه په بای باندې دا و چې بس تسلیم وکړه څنګه چې دا هغه کړی دی مزه خپل غاړه خلاص کړی دا او زموږ په مسله کې مغاصب باندې دا واجب و چې تا څنګه قبضه کړی حق شانې ورکړه او دا بای په مسله کې بل شان نه بای باندې چې کوم شی واجب هغه کړی دی او غاصب باندې چې کوم شی واجب هغه نه دی کړی ځکه په غاصب تاوان دی نه رسېږي وره وفي فصل الشراك الواجب واجب چې وغه ابتدائي تسلیمو بس ابتداء نه غد اسبرلو او ما ذکرنا او دا قصه چې موږ ذکر کړی دا په غصب کې چې څنګه د شیخ استیقشن به بس کې دا خو شرط د صحت درد دی دلته خو درد مثلا د بای مثلا کې غلط نه دی تسلیم دی او زنا او بیا غبل مثال ور کړو چې وسړي دا اسوایبه دا دلیل جوړ کړی ولکه یو سړي وینځ پټکړه لغوین چې زنا وکړه به واپس کړ مالک ته به باغې کې کوړی وهلې مړ شو رتوان په نشته ویلو کنه و یار د چې کله دا وینځ ورکړه واپس او کوړو باندې وهلا نو په کوړو باندې هم تور نمري چې مړ شوی د بل سبب نشي تمغاده ځکه توان نه راځي په زنا چې دا خو سبب د جلد دی مولمن چې درد سره ورګي لا جارح زخم ولا نه دی ولا مطلب نه د هلاکت د بار نو ګوره سبب چې دی کله کوم سبب په توجه دي توان بغاصب باندې ال راځي چې د مالک په قبضه کې مړ شي او سبب پیدا شوی د غاصب په قبضه کې عدالت خو د غاصب په قبضه کې څه کړي زنا کړي دا او سبب د مر څوک دی کوړی دي کوړی خو هغه په ملک نه دی راغلی کان حالانکه کوړیم کمی پکاري خو صرف درد ولا پکاري دا خو دی ورانه کړي چې زخم موجود په ما کړي دا فلم يوجد السبب في يد الغاصب لن دا د مر سبب چې دا د غاصب په قبضه کې نه موجود شوی قال قدري مولا فرمای ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه الا ينقص باستعماله فيغرم النقصان لكبر وګوري ټول دی وګوري یو سړي د چانه څه شي غصب کړل کوم مثلا د دې سړي نه ما گاڑی غصب کړلو ریکشا د دوه هغه می د غصب کړل ما سره میش ولاړه وکال ولاړه نو دغه د دې ریکشې نه فاخستله چاله به بکرای ورکړې وې د اپتی د ورځې ول 100 روپۍ راتللې د څه کنه دا ما سره مېش ولاړ وګوي د 200 روپو منافع مخارب کړل د 0 روپو نو د دې منافع او زمان به غاصب وی کنه اصل کې مسله دا ده زموږ د حناب په نسبت باندې د منافع او زمان نه د منغو سامي کې وی منافع غیر مضمون شي او امام شافعي رحم الله منافع په شان د عین غړي چې د عین شي هلاک کو توان به ورکه کنه منافع د هلاک لم څه ورکه توان به ورکه البته زموږ د حنف مفتغی راي تاسو لګو وريکا هغه د چې د درې قسم منافع او کې زمان وی الګ توجه څو قسمه درې یو د یتیم مال له او چا قبضه کړلو مثلا د یتیم ریکشا ده یتیم کور دی دسی وای چا قبضه کړلو میش دو میش کاله پوري څومره منافع د کوري خراب لګي توان به ورکي مطلب دا کور چو د میش 100 روپۍ کوي جوړېدل د کال څو جوړېدل عقبتي یو دی یتیم شو بل د وقف ځکه چا قبضه کړی او کم منافع هلاک کړي منافع داغي توان بتیلی مطلب د وقف دکانو چا قبضه کړي او میش او د میش 100 روپۍ جوړېدل بتیلی یو د وقف کور چې شو او درې توجه لري رحم دې کوم شي چې غلي د پاره تیار شوی لکه ریکشه خلک د دې لپاره تیاری خلکو له ورکی بکری باندې ریړې جوړ کړي خلکو له بکری ورکی دکانې جوړ کړي خلکو له بکری ورکی غاړې دې ور سره سودکې د مثلا خلکو له بکری باندې ورکی دته ویل کېږي معدل الاستغلال دا شي که چا د چانه قبضه کو څومره لکه دا موټر نه سبا چلیږي کری باندې چلیږي کنه او زمون خلک څه کوي چې په دې ضمانت کې ودرې کې خېلې می او دا چې موټر یې هغه په بیا روزانه 2000 روپۍ جاری دا صحیح ده وجدان دا شی تیار شوی د منافع لپاره د منافع بل قبضه کړي د سی ودرولې نو څومره منافع چې هلاک کړل دغه توان به وکړي موږ د حنابو په نسبت باندې اصل رائے خدا ده چې د منافع او زمان نشته متأخرین ویل لا شامل کړي د هشکیم دي چې درې قسم منافع وي وګورئ ولا يضمن الغاصب نور خبر اسانه ده ضامن بنوي غاصب منافع ما دا غشي د
منافع او غصب او کوم چې غصب کړي الا ينقص ها یو کار دی یو سړي غاړه د چا نه غصب کو یو می شو درولې ټیک د منافع او تاوان غنښت خو دې غاړي کې کوم نقصان راغلی تیرونه خراب شو چې درنګ ولا چا خراب کړي دغه تاوان به ورکړي مگر دا که نقصان راشي د استعمال بوجای غاړي ګرځو استعمال بوجای ریټ کم شوی دی دغه ورکړي تاوان فیغرم نقصان دغه نقصان بزامین وي امام شافعی رحمه الله فرمایي یزمنو هغه وی ډایرکټ د منافع او زمان مشتري فیجب اجر المثل سوال دار لکه منافع او اجرت به ورکړي اجرت خو هغه چې کوم مسما شوی دی نه دی مسما شوی مړه اجرت یې مثل دی ورکړي ولا فرق في المذهبين بينهما لکبر وګوري نو د حنا فرایدار کشانه دی غاړه قبضه کړلو کې استعمالو دی حکم د سری معطل پرخي او دوړو کې زمان د منافع او نشته او شوفي وي دوړو کې شته امام مالک رحمه الله وی کې استعمالول وي بین منافع او زمان شته حکم د سری درولو معطل به زمان نشته ولا فرق في المذهبين بينهما بدوړو مذهبونو کې د دې دوړو ترمنځ اختلاف نشته په دې مسله کې فرق نشته دی عطلها کدا منافع معطل کړي پیدا دي نه غسي او سکنا یا کولی او سکنا یا بکی اوسېدلې پیدا دي غسي امام مالک رحم الله فرمای ان سکنا که پیدا دي غسي يجب وجه المثل واجبي او كمعطل برخي لا شيء عليه برهل امام شافعي رحم الله ده پر دلیل له ان المنافع چری اموال متقومه دا کم اموال دي قیمتي مال له حتی تګورې نه په اجاره کې یو سره د چا نه کور په کرایه ونیسي منافع یې اخلي اجرت ورکوي که نه ورکوي نه پاک د اجاره کې منافع چې دي زمان والا مال له نه په غصب کې به هم څه وي زمان والا مال دی حتی تضمنه تر دې چې زمان یې راځي په عقودو کې فقدا بالغصوب کې هم راځي ولنا موږ د باره دلیل دا دی انها دا منافع چې حصلت علی اکبر وګورئ تاسو توجه کنه خبره لږه شان مشکله ده یو سړي د چا نه غاړه پټ کو نو غصب یې د څه کړی دی د ګاډي د منافع غصب یې کړی دا دویم دلیل دی دا نور الانوار کې دی د دې تاوان ځکه نشته چې غصب کړی نه دی غصب کړی وی ګاډی دی منافع خو هغه کې سره ونه نو او د کوم شي چې غصب نه شي باغی کې څنګه نه تاوان نه اول کله چې د ګاډي غصب کو د ګاډي د په قبضه کې و د په زمان کې وکړ د غصب په زمان کې وکړو نو د چا په زمان کې چې کوم شي نه داغي منافع هم داغي د منافع چې پیدا کېدل نو د په زمان کې پیدا کېدل نه دا چاو غاصب نو غاصب خپل منافع معطل کړي دي تاوان یې څنګه دا صحیح دی یا خستي دي پیدا دي ولنا انها اول دا دلیل ذکر کړی ان دا منافع چې حاصل شوی دی په ملک د غاصب له حدوث ځکه دا منافع پیدا شوی دي په امکانه چې د په تصرف کې ودا شي اذ هي لم تكن حادثه في يد المالك وذكر دا منافع چې هي لم تكن حادثه ده نو پیدا پلاس قبضه د مالک خلانو وجه لان اعراض ده اعراض دي لا تبقى ده باقي نه پاتې کیږي هغه سر چې کوم ختم شوی دی وزده سره نور راغلي برحال فیملکها چې کله د په زمان کې و پیدا شو همدای مالک شو د فل حاجتي د خپل حاجت د پوره کولو لپاره چې په زمان کې چې کوم شي کنه او هغه کې څه فواید منافع پیدا کیږي همداغي خپل حاجت پوره کولو لپاره ول انسان چې لازم ملک او د خپل ملک ځامن خو نه وي پوهیږي کنه کیف بل وره دا غول دلیل دی ماشرو کې ویلو چې یو شی تاوانلې چې دې غصب کړی منافع نه دي غصب کړی کیف څنګه به تاوان لازم شي وانه لا يتحقق متحقق کیږي نه غصب هذا منافع وغصب واطلاق هو دغه هلاکت لانه لا بقاء لها ذکر دغه بقاء غني او ختميږي امام شافعي والله بشان د شان عين دي دسدا مونږ وعين بشان نه دي کڅ شو ولانها لا تماثل يتماثل تماثلا كنا ولانها لا تماثل دا مثل نه دی الیان الایان سره یان باندې مو قیاس کوا مقیس پر مقیس لري مثل وی دلته عیب شان نه دی وجه سره منافع هو ډالې هلاکیږي چې وخت یې نه هلاکی ویل شنه نه هلاکیږي وی لسرعه فنائها ويغا جلتي سره فنا کیږي وبقاء العيان وين شيخ باقي وقد عرفت هذه المآخذ نسيني كلا لك ماخذ لك مآخذ وده دلائل جري ويتاب جندري دي في المختلف كتاب كي مختلف الروايات لأبي الليث ده كتاب دي ولا نسلم أنها متقومة أغدا خبر كله چې منافع متقوم دي مو ویلې دي متقوم لکبر وګورې دا موږ ویجاري بشرور کې ویلي و چې
قیاس تقاضا دا کوي چې د دې او د اجرت نه شي دا خو نه موجود ها بنا بر ضرورت جایز دي او ضرورت کوم ځای کې چې عقد وشي دلته عقد شوی الضرورات تقدر نو هغه چې ترڅو ضرورت فی عقد وی له وسی چې عقد نه یو غصب دی بیا غو نه ولا نسلم من تسلیم انها منافی چې متقوم دي فی ذاتها دخلا بل تتقوم بلکې دا قیمتي جوړیږي ضرورتا کله عند ورود العقد کله چې عقد خوارد شي وشي کنه ولم یوجد العقد التقوا قد نه شوی الا ان منطق سهادم خبر ده لكن اكن کوم نقصان لري د استعمال په وجه پدې شي کې د استعمالولو ریټیرونه خراب شو مثلا غاړي او یا نور څه دغه مضمون علیه په غصب بدغي زمان وی وجه ته دا شی ټول په ټوله په زمان کې نو که نقصان په قیمت کې راتلو معلومیږي او جوړي خراب شوی هغه جزء په زمان کې نو دغه دوام به راځي کنه استهلاک کې ځکه د خو هلاک کړلو کنه بعد اجزا ده قیمت ورزولو سره جز خرابېږي حقیقت کې نو ګویا یو جز خراب کړی هغه په زمان کې